نه کوي او دغه رالیږي چې شیخ صاحب داسې یو علاج چې سحر پې لرې شي د دې څه علاج دی بعضې خلک دغه د هغې دپاره یو عالم ته ځي وغیره د هغې په سحر په لرې کولو باندې چې دغه عالم به سحر لرې کړي وغیره نو سحر جادو په جادو کولاوله دا هم کفر دی سړی کفر ته داخلي څوک چې جادو کوي هغه هم په دې سره کافر کېږي څوک یې بیرته د جادو په جادو کولاوي دا هم کافر کېږي په دې سره او ساحر خو د ملک چې کوم باچا جیل ته بیا اچوي دغه شانې سزا به ورته ورکوي چې څوک جادو کوي خو بالفرض که په چا باندې جادو یا سحر شوی د هغې علامات پې ښکاره شوي بدن ستړیوالی دغه شانتې نور په کور کې لانجې جنګونه دغه پکې راځي د دې لپاره هیڅ یو عالم ته هیڅ یو پیر ته وغیره تلل جایز نه دي یو څو دعاګانې دي یو دا نبي صلی الله باندې چې کله په خپله جادو شوی هغه د اخرني صورتونه دغه دوه صورتونه معاوضتان چې ورته ویلی کېږي دغه قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس په دې باندې ځان دم کو الله سبحانه وتعالی شفا ورکړه د هغې سره سورة الفاتحه ویله د هغې سره آیت الکرسي ویل دا انسان ته راحت او سکون ورکوي د څه شي نه د سحر نه دغه شانتې ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو روایت پکې نقل دی چې هغه د حسن او حسین به نبي صلی الله کله د موعود نظر نه یا دغه شانتې د بل د سحر وغیره نه نو یو دعا به یې ویل او دا خبره به یې کوله چې ستاسو پلار ابراهیم علیه السلام به خپل اولاد په دې دعا باندې دموو هغه دغه دعا یې ورته ویل چې اعوذ بکلمات الله التامات من کل شیطان وهامة ومن كل عين لامة بخاري کې حدیث دغه دعاګانې ویې ویلې دغه شانتې یو ځل جبریل نبي صلی الله تعالی په یو بهترینه دعای نبي صلی الله دم کو باید په دغه دعا باندې موږ خپل اولاد خپل ځانونه دم کو هغه دغه دعا ده چې نبي صلی الله ته ویل چې بسم الله ارقیک من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك او ویل چې بسم الله ارقیک بهترینه دعاګانې دغه چې په دې باندې یو سړی خپل اولاد دموي په خپله بځان دموي الله سبحانه وتعالی ورته شفا ورکوي نو د دې نه علاوه نور عالمانو ته یا نورو قصو ته تلل دا